سلام ډیرو درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسې به ښایست او ژوند به مو په خیر در باندې تېرېږي. دا د ژوندون باس خپرونه ده چې له کندهار ژوندون ټلویزیون څخه تاسې لیدونکي دغه پروګرام یاست. سبا شنبه د ملت د کور یعنې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې کېږي. افغانان راوځي او په یو سرنوشتسازه ورځ کې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې کوي او د خپلې سیمې لپاره استازي ټاکي. بالاخره خلک چاته رایه ورکوي او څوک تر پارلمان رسېږي. دا چې د پارلمان د دغه ټاکنو بهیر څنګه دی، په اصل کې د ټاکنو وضعیت څنګه دی او دغه ترڅنګ په خپله خلک باید څنګه انتخاب وکړي، څنګه رایه استعمال کړي، نن به په ژوندون باس خپرونه کې په دغه ځانګړې خپرونه کې بحث ورباندې وکړو. د دې ژوندون باس خپرونې مخته وړونکی زه عبدالقادر خان تکین یم. نن په خپرونه کې راسره په کندهار کې ځوان سیاسي فعال ښاغلی محب هوتک صاحب راسره په باس کې دی چې د دوی سره به د یادو موضوعاتو په اړه خبرې وکړو. په پیل کې ښاغلی هوتک صاحب ډېر ښه راغلاست پروګرام ته، وخت مو په خیر. مننه ښاغلی تکین صاحب. په لومړي قدم کې تاسو او د ژوندون راډیو تلویزیون نو همکارانو او ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. ستاسو څخه هم ځانګړې مننه چې پر داسې اړین وخت مو د عامه پوهاوي په باره کې ولس ته ګټور پروګرامونه وړاندې کړل. ژوندي اوسئ. هوتک صاحب، کراسو په افغانستان کې څو دورې د ولسمشریزو ټاکنو دپاره د ولایتي شورا ولسي جرګې دپاره انتخابات ترسره شوي دي. په اصل کې د دې سبا خلک وځي له کورو څخه د ولسي جرګې لپاره ټاکنې کوي او خپل رایه کاروي. که په پیل کې د انتخاباتو په اړه باندې تاسې یو څه راسره شریک کړئ، یا انتخابات یعنې څه؟ ډېره ښه پوښتنې ته مو اشاره وکړل. انتخابات په یو هېواد یا یوه ټولنه کې ډېر لوی ارزښت لري. انتخابات خپله په معنا د په یو هېواد کې د ظلم، خشونت او زور زیاتي د مخنیوي په معنا دي او ترڅنګ هغه خودسارانه واکونو ته د پای ټکی دی. او د اسلامي اړخ څخه که ورته وګورو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي چې ژباړی ده، وایي که څه هم تاسو چې په سفر باندې ځئ، یعنې که ستاسو د سفر د ملګرو تعداد 3 تنه یې، په دا 3 تنو کې تاسو یو تن د استازي مشر یا امیر په توګه وټاکئ. په دا ځای کې دا ټاکنه چې ذکر شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې بیان کړې ده، دا ټاکنه خپله د انتخاباتو پر ارزښت باندې دلالت کوي. نو انتخابات ډېر زیات ارزښت لري. بله ښاغلی هوتک صاحب، رابسو په افغانستان کې لکه اوس چې سبا د ولسي جرګې لپاره ټاکنې کېږي، د ولسي جرګې په اړه که تاسې معلومات ورکړئ، ولسي جرګه یعنې څه، هغه عمده مکلفیتونه د دغې جرګې څه دي؟ د افغانستان ولسي جرګه چې ده، یعنې د ولس د کور په معنا ده چې د هر ولایت څخه خپل استازي پکښې ټاکل کېږي. د هغه استازي کوم چې ولسي جرګې ته لار پیدا کوي د انتخاباتو له لارې ورته راځي. دا استازي د 5 کالو لپاره په دا جرګه کې پاتېږي چې بیا دوی هغه کامیابه سوي استازي یا په اصطلاح کې اوسني کاندیدان دي چې د هغو څخه بیا چې څوک بریالي شول، هغه بیا د ولایت د استازي په توګه یا د وکیل په توګه باندې نومول کېږي. دغه استازي بیا په خپل مابینځ کې هر کال انتخابات کوي چې یو د رئیس په توګه ټاکي. په خپل مابینځو کې دا وکیلان انتخابات کوي چې یو د رئیس په توګه ټاکي، 2 د مرستیالانو په توګه ټاکي او 2 د منشانو په توګه ټاکي. یعنې 250 تنه تشکیل لري ولسي جرګه د وکیلانو ده. یو په هر کال بیا انتخابات پکښې کېږي د وکیلانو تر مابینځ چې یو د رئیس په توګه دی، 2 د مرستیالانو په توګه دي او 2 د منشانو په توګه دي. بله صاحب، په ټول ټال کې تاسې بحث وکړئ چې 250 چوکۍ دي. دغه وکیلان د رایو پر اساس باندې ولسي جرګې ته راځي او که ضمناً ځینې چوکیانې د په ولسي جرګه کې ځانګړې شوي دي چې هغوی خاص کسان دي او باید امتیاز ورکړل شي. د پارلمان یا ولسي جرګې ته چې استازي راځي، هغه ټول د رایو پر اساس باندې راځي، یعنې د انتخاباتو له لارې راځي. خو ورته ځانګړې شوي دي
اوس ولایتونو ته تقریبا په دا 2,500 چوکۍ دي یا 2,500 استازي دي. په دا 2,500 کې یوه چوکۍ د اهل هنودو یا هندوانو دپاره ځانګړې سوې ده چې یو استازي به د اهل هنودو څخه ټاکل کېږي او 10 استازي چې دي یا 10 چوکۍ چې دي هغه به د کوچانو د حوزې څخه ټاکل کېږي چې دا کوچانو ته ځانګړې سوي دي. یعنې معلوم نه دي په انتخاباتو باندې راځي او 290 چوکۍ چې دي هغه د ولایتونو دپاره ځانګړې سوي دي چې دا بیا د هر ولایت ته ځانګړې چوکۍ ورکول سوي دي. تاسې په عموم کې د جرګې د غړو شمېر یاد کړئ چې 250 ته رسېږي. رابسو کندهار ته یو د افغانستان د لومړي درجه ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د دغې سیمې خلکو ته څو سهم ورکړل سوی دی وکیلانو ته چې باید دومره سهمیه ولري او د کندهار استازولي په ولسي جرګه کې وکړي؟ د نفوس پر اساس باندې کندهار ته 11 چوکۍ ورکول سوي دي چې د دا 11 له جملې څخه 8 تنه نارینه دي او 3 تنې ښځینه دي. وتک صاحب ډېره مننه. که راسو د ولسي جرګه کې د ولس استازو پر عمده مسؤلیتونو که راسره بحث وکړي، د دوی مکلفیتونه څه دي په ټوله کې چې په دغه جرګه کې دوی خپلې هغه مسؤلیتونه او دندې پر مخ باندې بیایي؟ په ولسي جرګه کې د استازو دندې او مسؤلیتونه چې دي هغه په لاندې ډول دي، لکه وزیرانو ته د باور رایه ورکول او یا د باور رایه ورڅخه اخیستل، د قوانینو تصویب، ځنډول او یا لغوه کول، د فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو پروژو تصویب او همدارنګه د بودجې تصویب او د خپل ولایت یا د خپلو خلکو استازولي په داسې توګه کول چې د هغو خلکو و ستونزو ته جواب وویل سي. خو متاسفانه موږ یو شمېر داسې وکیلان یا کاندیدان وینو په اوس وخت کې چې د خپلو بینرانو یا عکسونو سره یې داسې شعارونه ذکر کړي وي چې هغه تر ده تر مسؤلیت پورته خبرې وي. که وګورو په افغانستان کې سوله راوستل چې دا خپله د یو استازي تر مسؤلیت او صلاحیت پورته خبره ده چې دا ډول شعارونه نه یوازې د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي بلکې خپله د دا وکیل یا کاندید پر بېعلمۍ او ناپوهۍ باندې هم دلالت کوي چې دی دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې یو کاندید دی په خپل صلاحیت او مسؤلیت باندې ناخبره دی، یعنې باخبره نه دی چې دا خپله د ده پر بېعلمۍ او ناپوهۍ باندې دلالت هم کوي. بله مننه. ښاغلی هوتک صاحب، اوس سبا خلک وروځي ټاکنې کوي، هر څوک به په اصطلاح باندې د خپل فکر مطابق یو څوک وړ ګڼي او هغه ته به رایه ورکوي. ستاسې په نظر باندې خلک باید څنګه رایه وکاروي؟ په اصطلاح باندې یو ډول چا ته رایه ورکړي؟ اصلا مې هدف دا نه چې مستقیما د شخص مړ د خپرونې د لارې مشخص کړي، هدف دا دی چې د رایې په کارونه کې د خلکو رول څونه مهم دی او باید څنګه رایه وکاروي. الحمدلله ولس د تیرو انتخاباتو څخه ډیر ښه درس او تجربه اخیستې ده او پوه سوی دی چې څنګه کس ته رایه ورکړي، خو بیا هم فکر او دقت پکار دی ځکه دغه رایه ورکول چې سبا هغه دی سرنوشت ټاکل کېږي، دا د 5 کالو دپاره ټاکل کېږي. یعنې دغه یوه رایه چې کله زه رایه ورته استعمال کړم دی د 5 کالو دپاره زما استازی ټاکل کېږي، هغه که وړ دی او که ناوړ شخص دی. نو که غواړو چې یو ځوان او کارنده پارلمان ولرو باید لیاقت ته وګورو، د کاندید استعداد ته وګورو او هغه وړتیا ته وګورو چې رښتیا هم دغه کاندید یې وړتیا لري نه لري، استعداد یې لري نه لري. وروسته بیا هغه کاندید ته رایه ورکړو. تر قوم راتیر سو، تر هر ډول ژبني او داسې نورو توپیرونو راتیر سو، صرف او صرف استعداد او لیاقت ته وګورو او خپله رایه یو وړ او استعداد لرونکي شخصیت ته ورکړو. بلکل.
ویل کېږي چې په سرنۍ انتخاباتو کې پروسه د تیر په خلاف باندې مطلق تغییر یې کړی دی. د بایومټریک سیستم په نوم باندې خبره یادېږي چې ګواکې هر څوک چې رایه ورکوي یو ځانګړې پروسه به وي، تګلاره به وي. ممکن ځینې لیدونکي د دغې پروسې سره بلدتیا ونه لري، تر اوسه په دې شي باندې خبر ونه اوسېږي. مقصد زه یو رایه ورکوونکی یم، لومړی باید کم کارونه ترسره کړم. کله چې سهار د رایې مرکز ته ورځم، زما د رایې استعمال په څه ډول وي، څه ډول استعمال وکم، او هغه پروسیجر څنګه مخته بوځم چې رایه مې د باور واوسېږي، باطله نه شي، او رایه مې په افغانستان کې یو رنګ راوړي. د تیرو انتخاباتو څخه عمده توپیر هم د انتخاباتو د بایومټریک سیستم دی. کله چې یو رایه ورکوونکی هغه د رایې ورکولو مرکز ته داخلیږي، په لومړي سر کې هغه د مرکز مسؤل د یاد کس چې رایې ورکوونکی دی د هغه سره هم همکاري کوي، یعنې د همکاري له مخې هغه طریقه ورته ښیي. خو بیا هم د لیدونکو د ښه وضاحت لپاره په لومړي قدم کې راځي اول نفر ناست دی، د ده څخه تذکره اخیستل کېږي. کم تذکره چې سټیکر سوي، په کم ځای کې چې سټیکر سوي په هغه ځای کې د رایه بل ځای نشي کارولی، چیرې چې د نوم لیکنه په کم مرکز کې چې د سټیکر په تذکره باندې لګولی دی هورې د رایه کارولی شي. وروسته د هغه بیا ګوته لګول کېږي پر بایومټریک سیستم باندې. د هغه څخه وروسته د عکس اخیستل کېږي. الحمدلله چې ټولنه مو اسلامي ده، د ښځو عکس اخیستل چې دی هغه اختیاري دی، او د نارینه‌و دا چې دی هغه لازمي دی. وروسته تر هغه عکس اخیستلو بیا د بارکوډ غوندې پارچې راځي چې په سوپر مارکېټو کې هم ورڅخه استفاده کېږي، معمولا په بانکونو کې چې بلې دغه پارچې چې کله راووتل، د دغه پارچې پر اساس باندې موږ کولی سو چې رایه و هغه وړ کاندید ته کار کړو. که کوم وخت چې موږ رایه استعمالوو، په هغه رایه کې کله چې موږ کاندید زموږ د خوښې کاندید ته موږ رایه انتخابوو، په دا ځای کې باید موږ ډېر دقت وکړو. هغه ټیک مارک چې موږ و کاندید ته لګوو، که مو چیرې دومې خانې ته داخل کړي، دا رایه په باطلو رایه کې حسابل کېږي. یعنې په دې ځای کې ډېر دقت پکار دی. کم کاندید چې زموږ د خوښې دی او استعداد لرونکی دی چې غواړو باید هغه ته رایه ورکړو، باید په هغه خانه کې یوازې ټیک مارک وکړو، دومې خانې ته داخل نه کړو، تر څو چې بیا مو رایه باطله حساب نه شي. او بله مسله دغه سیستم ته په کتو، لکه تاسو چې پروسه بایومټریک ته د خلکو په اند چې په روانو انتخاباتو کې به د درغلۍ مخه نیول سوي وي، یا په مطلق اکثریت سره یا یو څه اندازه، تاسو د دغو انتخاباتو پر شفافیت په اړه باندې ستاسې نظر څه دی؟ فکر کوئ چې په دغه انتخاباتو کې دغه اوس عصري ټکنالوژي ته په کتو، دغه تخنیک ته په کتو باندې به هغه باور چې د خلکو باید په انتخاباتو کې ترلاسه شي، دغې پروسې په تطبیق سره هغه باور لاسته راسي؟ بلکل واضح خبره ده د ټکنالوژي په مټ باندې چې دا د ولسمشر اشرف غني د حکومت یو لاسته راوړنه ده چې په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژي یا بایومټریک څخه استفاده وکړله، او د شفافیت پر اساس باندې به درته ووایو. پیفا اداره ناظرین هم ناست دي، په هر مرکز کې د ټیفا هم ناست دي، او د کاندیدانو ناظرین خپله ناست دي. تقریبا هغه د زموږ د کندهار څخه چې 112 تنه وه، خو متاسفانه چې یو تن مو شهید سو او بل استعفا ورکړله، یعنې د کاندیدتورۍ تیر سو. 110 تنه پاته سوله. یعنې دغه 110 تنه کاندیدان چې په هر مرکز کې یو ناظر ودرئ، تقریبا 110 تنه کېږي. یعنې که مالي امکانات کم یې، دی به په مرکزو کې کم ودرئ. اقلا 20 دانې ناظرین خو د کاندیدان سره حتما راځي چې دا خپله پر شفافیت باندې دلالت کوي. دا ډېر ناظرین چې د ناظرینو تر مابین یعنې که 20 تنه ناظرین په یو مرکز کې د بېلابېل کاندیدانو دا وجود ولري، او په ضمن کې د پیپا او د ټیفا د ادارې ناظرین هم وجود ولري، د دغه ناظرینو تر مابین هغه د درغلۍ جوړجاړی چې موږ ورته وایو، هغه بیا په هیڅ ډول دلې شتون نشي پیدا کولی. یعنې هغه جوړجاړی بیا
ناظرینو تر مابینځ نسي راتللی. په دې خاطر موږ هم ورته لیوال یو چې انشاءالله شفافیت به په پراخه کچه او شفاف وي. ښاغلی هوتک صاحب، تاسې د شفافیت په اړه باندې خبرې وکړلې. کندهار کې تقریبا لکه تاسې اشاره وکړه 110 تنه نمایندان ولسي جرګې ته ولاړ دي او دوی غواړي چې ولسي جرګې ته ځان ورسوي. کله چې تاسې د کاندیدانو په خپله د ټاکنیزه مبارزه لیدل، تر سترګو مو لیدله، هغه مسایل چې دوی په خپل اجنډا کې راخیستې وه، د کندهار اوس ستونزو ته په کتو، په تیر کې نورو دورو پارلماني دورو ته په کتو باندې د خلکو هغه اساسي غوښتنې او هلته په پارلمان کې دوی اساسي مکلفیتونه چې ګواکې وي، هغه د دوی په برنامو کې تاسې ولیدل، تر سترګو لیدل کېدله او یو امیدواري دې ملت ته وه؟ ولا که چیرې د کاندیدانو هغه برنامو او شعارو ته وګورو، ځینو کاندیدانو په رښتیا سره ډېرې ښه برنامې چاپ کړې وې د کتاب په شکل، د خپلو هغه مینوالو لپاره یا د خپلو خلکو تر څو د دغه برنامې څخه باخبره اوسي، نو تر خلکو پورې ورسولې چې زیاتره هغه کاندیدان وه چې ځوانه طبقه وه، او ځینې بیا داسې کاندیدان هم شتون درلودی چې تر خپل صلاحیت او مسؤلیت یې لوړ شعارونه ذکر کړي وه، چې دا بیا خپله د هغه کاندید پر بې علمۍ او پر ناپوهۍ باندې دلالت کوي. او په ضمن کې دا د ولس په سترګو کې خاورې پاشل دي. یعنې موږ هغسې کاندیدان هم لرو او هغه ډول کاندیدان هم لرو، دواړه ډولونه کاندیدان سته. نور نو اختیار د ولس په لاس کې دی، خو موږ د ولس څخه غوښتنه کوو چې هغه چاته رایه ورکړي چې د استازولۍ لیاقت او وړتیا ولري. ځکه دغه ستا د شنبې په ورځ یعنې سبا چې انتخابات کېږي، که ته دا 15 دقیقې تکلیف پر ځان باندې تیر کړې او رایه ورکړې، اول خو راووځي، ټوله باید راووځي چې رایه استعمال کړي. ځکه که رایه استعمال نه کړي، واضح خبره ده د ده سټیکر چې لګول شوی دی شاید د درغل زمینه مساعده سي، خو که دی راووځي او هغه وړ کس ته رایه ورکړي، ځکه دغه د 15 دقیقې تکلیف تېرول، یعنې د 15 دقیقې ضایع کول، دا د ده په 5 کال باندې بدلیږي. یعنې د 5 کالو دپاره د یو استازي ټاکي، سبا د ده غږ او د ده ستونزې ته جواب وویل سي. یعنې نن هغه د سبا باید دی د 15 دقیقې پر ځان باندې زحمت تېر کړي او مخکې د دا رایې ورکولو څخه یوه لحظه دقت وکړي چې دا کاندید وړتیا لري یا یې نه لري. بله سر، زه په کوم اساس باندې رایه ورکوم. ځکه دا رایه ورکول هم خپله یو لوی مسؤلیت دی. بله سر، بله مسله، تاسې مخکې د بایومټریک سیسټم په اړه باندې خبرې وکړلې. په افغانستان کې دغه یوه دوره انتخابات چې زما په یاد کېږي، تېره دوره، خلک اکثریت بدبختانه ټولنه کې مو په لیرو پرتو سیمو کې مو لا لوست او زده کړې څخه خلک لیرې دي، هغوی نالوستي پاتې شوي دي. فکر نه کوئ چې په دغو انتخاباتو چې یوه ورځ وخت ورکول شوی دی، باید د یوې ورځې تر پایه پورې الا تر ماښامه پورې ټول خلک په کومو ځایونو کې چې دوی رایه ورکوي هلته باید رایه ورکړل سي او بالاخره بشپړ سي؟ خنډ به خلکو ته د رایې په ورکولو کې نه وي د سیسټم سره د نابلدتیا په اړخ کې، چې تر اوسه پورې لازمه نه وه چې حکومت باید دغه سیسټم د رسنیو د لارې د خپلو عامه آګاهیو د پروګرامونو د لارې سیسټم خلکو ته ورپېژندلی وای؟ حتی تاسې فکر وکړئ، اوس پرون نابله ورځ دغه سیسټم کندهار ته په اصطلاح د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلین په لاس کې ورکړل شو. زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک دې تر اوسه پورې د دغې دستګاه یا د دې تخنیک سره بلدتیا ولري یا د هغې لیدلی واوسېږي، ځکه تر اوسه پورې د انتخاباتو مسؤل کسانو ته تر اوسه پورې ټرینینګونه ورکول کېدله. دا به د رایې په ورکولو کې یو څه اندازه خنډ و ځنډ مواجه نه کړي صاحب؟ بلکل واضح خبره ده، سیسټم نوی دی، معلومه خبره ده یو څه ناڅه مشکلات به وي، خو اداره مرکزی اداره هغه ته ګوري، یعنې وایي که 15 رایې په انتخابات کې کارول کېږي، هغه باید شفاف وي، په شفافیت باندې کار سي او هغه باید
سمې رایې باطلې رایې نه د درغلۍ رایې نه یعنی په فساد لرلې رایې نه بله صاحب نو د دغه دپاره یو څه ناڅه مشکلات به وي خو الحمدلله د ځینې د ادارې همکاران شته هغه ورسره په تماس کې ځي او همکاري ورسره کوي هغه کسانو سره چې د دغه سیستم سره ناولده دي هغو ته عامه پوهاوی ورکوي مخکې له مخکې یو تن د رای ورکولو څخه د دفتر مخې ورته ولاړ دي او هغه لنډ واضح معلومات ورکوي چې لومړی راسه دلته چې تذکره رجسټر کړئ یا د تذکرې سټیکر جوړ سره وګوره که د تذکرې سټیکر په دا مرکز کې نه وي سوی دی لارښوونه ورته کوي چې ستا د تذکرې سټیکر په پلانکي ځای کې یا په پلانکي مرکز کې ثبت سوی دی ته باید ورې ولاړ سې هلته رایه ورکړې نو هغه لارښوونې شته چې ځینې کسان د کمیسیون لخوا ورته ګمارل سوي دي هغه لارښوونه به ورته کوي او د هغه لارښوونې مطابق به پروسه مخته ځي. بله ښاغلی هوتک صاحب بله مسله تاسو په خپله د ښار یو ځوان یاست طبیعي خبره ده لکه نن چې په پروګرام کې بحث کوئ د یو ځوانانو استازولي کوئ په دغسې وخت کې چې تاسو مخکې انتخابات یو مسؤلیت دی او دا رسالت باید هر افغان ادا کړي ځکه که د یو رایه ونه کاري دا بالکل د یو افغان تابه په استازولي باندې او د افغان تابه په حیث باندې د ملک په سرنوشت کې د نه ګډون په معنا باندې راځي. تاسې ځوانانو د دې ښار ځوانانو د انتخاباتو په اړه مخکې مو ویل چې ټولنه مو زیاتره تر نیمایي زیاته برخه نالوستې دي د خلکو د ذهني جوړونې په اړخ کې مو څه کړي دي تر اوسه پورې چې خلک باید دې ټکي ته متوجه سي او رایه وکاروي؟ بالکل ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړله. الحمدلله په دې باره کې یوازې موږ نه بلکې ستاسو په ګډون او د ښار د ځوانانو په ګډون باندې بله صاحب موږ ډول ډول پروګرامونه جوړ کړي دي چې د هغه له لورې مخته روان دي او پر هغه طرحه باندې کار کیږي. ښه مثال یې د عامه پوهاوي په برخه کې دی چې ځوانانو او هغه نالوستو ځوانانو ته مو هم دا ډول عامه پوهاوی ورکړی دی چې باید څنګه کاندید ته رایه ورکړو په کوم اساس یې ورکړو د کومې وړتیا له مخې یې ورکړو چې الحمدلله د دې څخه ځوانان باخبره دي او پوه سوي دي او ښه مثال یې د ننني کاندیدان موږ وینو که وګورو په تېرو انتخاباتو کې موږ ځوان کاندیدان ډېر کم درلودل لیکن نن الحمدلله زیاتره برخه ځوان کاندیدان تشکیلوي چې دا خپله د هغه احساس د راژوندي کولو په معنا دی هغه د ځوانۍ د احساس چې خپله په ځوانانو کې هغه روحیه د وطن د راژوندۍ سوې ده یعنې ډېر تغییر راغلی دی. که راسو بلې مسلې ته پارلمان خو هسې جوړېږي د خلکو په رایه باندې جوړېږي تاسې څونې باوري یاست چې راټاکنې سبا ترسره کېږي اما موږ تاسې هم د یو لیرلید د پیشګویي حق لرو چې باید یو لیرلید د ځان سره ولرو. د افغانستان د موجوده حکومت اوس ټاکنې تاسو چې تر ډېره حده پورې خوشبینانې د شفافیت اړخ ته ډېرې دي تاسې فکر کوئ باور مو ډېر پر ځوان پارلمان دی باور مو بیرته تېر ته پارلمان دی ستاسې هغه لیرلید به څه اوسېږي د راتلونکو څو میاشتو په اړه چې نوی پارلمان جوړېږي؟ بالکل د دې پیشبینۍ پر اساس باید درته ووایو چې پارلمان به مو انشاءالله د ولس په همکاري او د خلکو په همکاري یعنې د هغه زاړه پارلمان څخه غواړو چې د فساد یې ومینځو او یو کارنده پارلمان ځوان پارلمان ولرو نو خلک د یوه لحظه دقت وکړي یوه لحظه د رایې ورکولو در مخه دقت وکړي چې هغه ځوان چې استعداد لري وړتیا لري لیاقت لري هغه ته رایه ورکړي او نور دې هغه تیرو ته دې نه ګوري هغه کومې غلطۍ چې تکرار سوي دي د هغو د دوهم ځل د تکرار لپاره باید کار ونه سي باید د ځوان کاندید لپاره کار وسي. تر ټولو مهمه ده چې بیرته د خلکو رول ته تاسې اولویت ورکوئ. بالکل معلومه خبره ده ځکه په دې کې خلک مهم رول لري په انتخاباتو کې یعنې په انتخاباتو کې مهمترین رول د خلکو دی که خلک رول ونه لوبوي هغه انتخابات نه دي هغه ته موږ انتخابات نسو ویلی. بله صاحب
د یوې خوا که سیستم جوړیږي په دغه اړخ کې بیا هم چې نن ورځ موږ درلودل او سبا ټاکنې کیږي د انتخاباتو په اړخ کې د خلکو د لا شامه ذهنیت لپاره د ټولنې کومه برخه ډیره مسؤله ګڼي چې ګواکې هغه باید د خلکو د آګاهي په برخه کې خلکو ته آګاهي ورکړي او بالاخره خلک دې ته څه وکړي چې ملي ګټې د پارلمان یا د ملت پر کور ولاړې دي د افغانستان ارضي تمامیت د افغانستان د اوس اوضاع او د اجرایه قوې د ښه کنټرول او اجرایوي قوت په خاطر باندې مقننه قوه یا ولسي جرګه ښه تاثیر لري بیرته د خلکو له جمع څخه د خلکو له مابین څخه د ملت استازي جوړیږي په دغه برخه کې چې د خلکو ذهنیت جوړ شي چې چاته رایه ورکړي څوک باید واوسیږي د ټولنې کلیدي خلک څوک دي چې باید عامه اذهان جوړ کړي که وګورو مسؤلیتونه خو د ټولو دي خو تر ټولو لوی مسؤلیت چې دی چې او په دغه برخه کې ښه کار کولی سي هغه ملا امامان دي دیني عالمان دي سپین ږیري دي قومي مشران دي خو دنده او مسؤلیت بیا دی هغه د انتخاباتو د کمیسیون دی چې د عامه پوهاوي لپاره بیا دی ځانګړي پروګرامونه ورکول سوي دي چې هغه پروګرامونه باید په لاره واچي خو دا چې دوی نه وکړل ځکه د ټولنې هم د مسؤلیت او دنده ده چې په هغې کې ځوانان راځي تر ټولو هغه مهمترین قوت چې دی هغه ملا امامان دي ملا امامان باید په منبر باندې غږ راپورته کړي چې راووځي خلکو رایه ورکړي مننه هوتک صاحب په د دې ژوندون بحث په وروستۍ کې ستاسې په ټوله کې پیغام او غوښتنه واورو او تر درنو لیدونکو یې ورسوو درنو خلکو او ټولنې ته پیغام دا دی چې خپله رایه د شفافیت پر بنیاد باندې وکاروي او د استعداد او لیاقت پر اساس باندې وکاروي زه ځکه د استعداد او د لیاقت او د وړتیا خبره بار بار تکراروم چې په یو وار نه په دوه درې پلاره موږ قرباني سوي یو نو ځکه ټولنې ته مو هم دا پیغام دی چې د یو ځوان او کارنده پارلمان لپاره باید یوه لحظه تر رایې ورکولو مخکې دقت او فکر وکړي چې زه دا رایه ورکوم په کوم اساس باندې زه دا کاندید ته رایه ورکوم وړتیا یې لري که یا ځکه که مې نن رایه ورکړل دا د 5 کالو دپاره ما استازی وټاکئ هغه که هر ډول فاسد و او که هر ډول غیر قانوني عمل یې کوئ که کار کوئ که نه کوئ ما د 5 کالو دپاره خپل استازی وټاکئ نو د ټولنې څخه مو غوښتنه دا ده چې د وړتیا او د لیاقت پر اساس باندې باید رایه وکاروي. کندهار کې ځوان فعال ښاغلی محیب هوتک ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته رالاست او په پروګرام کې مو ګډون راسره وکړئ. کور مو ده. مننه ښاغلی تکن صاحب ستاسو او د درنو تلویزیون د لیدونکو څخه. ژوندي اوسئ. ډېرو درنو لیدونکو تاسې له کندهار ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د ژوندون بحث پروګرام ته غوږ وست. د راتلونکو 5 کلونو دپاره د هیواد د حکومت د 3 قواو څخه د مقننې قوې ټاکنه کیږي چې د هیواد په درو سره قواو کې یو له مهمو قواو څخه ګڼل کیږي. هغه څه چې تاسو نن په پروګرام کې د ښاغلي محیب هوتک له خبرو څخه واورېدل، هیله ده چې د راتلونکي 5 کلن افغانستان په اړه فکر او یو څو لحظې فکر وکړئ او د ښه ټاکنې څخه خپل ځان او د هیواد برخمن کړئ. په بل ژوندون بحث پروګرام کې تر بیا ما عبدالقادر خان تکین او په تخنیک کې را سره ډېرو درنو تخنیکارانو ته اجازه راکړئ. تاسې پر پاک الله سپارو. ښه ژوند ولرئ.